ریاست جنت پاکستان، ریاست جنت مسلمان پاکستان، سریعام قتل پښتون د پښتنو قتل عام، پښتنو وجنه پکې سراسر په پاکستان کې عام، او د لوی هستۍ نه پښتنو منګه تاسو ټول محروم شو. د مولانا خانزیب صاحب د دې پانی دنیا څخه سترګې پټې کړې او د دې بې غیرته پښتنو څخه یې لاس وینځل او ژوند نه لاس وینځل، لاړه خپل حقیقي رب ته خپل روح وسپارلو. ډېرې چغې مو والې، ډېرې چغې مو والې، ډېرې چغې مو والې، ډېرې چغې مو والې. وایي منظور جان چېرته دی؟ پټ شوی دی، نه ښکاري. وایي منظور جان څه وکړي؟ څه وکړي؟ دا پرتوک په وباسي او سر له تې پټکۍ ووهي. پښتنو تاسو ته خو چغې ووالې زر ځلې راټول کړئ، خو چې تاسو نه راټولېږئ. تاسو ما شل ځل دا ویلي دي چې دغه 11 اکتوبر ستاسو راټولېدلو وخت و، چې راټول نه شولئ. اوس د دې نه بعد به موږ قیمتي هستیانې بیلو. من ګټل نور وس نشته دی، ګټل اوس قصه ختمه شوې ده. مولانا خانزیب صاحب د دې قیمتي هستي لاړه. تاسو ته موږ بار بار ویل چې دا قیمتي هستي ده، قیمتي هستي ده ولاړه. اوس به هر سړی به اوس وایي چې مولانا صاحب ډېر ښه سړی و. اوس ښه سړی نه و، اوس د اتي سر شو. په ژوندانه به هم قدر کړی، ژوندانه به هم احترام کړی وی. یو بوله د یو ځای نه دیني کوپر پاتوا راوبغوله، بل بوله د بل ځای نه راوبغوله. اوس به هغه خلک به هم افسوس به کوي چې د قام نه څومره قیمتي هستي لاړه. طبیعت مې انتهایی ډېر ګډوډ دی، په خبرو والا نه پوهېږو. دا ویډیو مې 2-3 ځله ریپیټ کړه.